تیر کلیپ کې مونږ یو خبره کړې وه چې کوم خلک اعتراضات کوي چې یاره مونږ ته د 19 رکعتونه چې د فرضو کم دي د 5 مونځونو دا مونږ ته ثابت کوي او 5 مونځونه چې کم دي په جمع سره راته ثابت کوي. بیا د دین علاوه چې دی نو قرات په دریو کې په جهر او په دوو کې سري تر دې ځای پورې مونږ خبره کړې وه او دا ثابته شوې وه د قرآن کریم نه بالکل قرآن کریم د دې انداز سره دا ذکر کړې وه. راځو مونږ وسو مونږ دا ویلو چې مونځونه زمونږ سره چې دی نو هغه 5 دي. قرآن کریم کې لفظ د صلوات چې راغلی دی نو دا 15 د راغلی دی 15 ځایه پته ولګېده چې 15 منځونه دي او د جمع په صیغې سره راغلي د دې نه به څه معلومیږي. طلبه علما په انشاءالله تعالی ډایرکټ پوه کېږي هغې ته به هېڅ مسله نه رالل. اوس د جمع منځونه دی کې امام مونږ له پکارو نو امام مونږ 15 ځایه قرآن کریم کې راغلی اقیم 15 ځایه دی کې 2 ځایه چې دی نو صرف اقیم دی او 3 ځایه چې زمونږ سره راغلی په هغې کې واقیم دی دا 3 دفعه راغلی دی زمونږ سره 3 دفعه واقیم الصلاة او 2 دفعه چې زمونږ سره راغلی دی 2 دفعه نو هغه زمونږ سره دی اقیم. نو ګورئ اقیم 2 ځله راغلی دی واقیم 3 ځله راغلی. مونږ وی زیادت د الفاظو دلالت کی په زیادت د معنا باندې د دین دا ثابته شوله چې په 3 کې جهري او په 2 کې سري دی قرائت دا واضح شوله. راځو اوس مسلې لا چې 19 رکعتونه دي زموږ سره 19 رکعات دا به څنګه ثابتېږي. رواخلې خبره ډېره زیات اسانه ده دا 2 ځایه اقیم امام چې پکې ولاړ دی اقیم ورته ویلی کېږي دا به موږ جمع کوو 2 رواله اوس واقیم الصلاة د دې سره به پلس کوو مونږه 3 نو 2 + 3 د دې نه به زموږ سره راشي 5. ګورئ اوس دا 5 به موږ د ځان سره سنبال کېږو. اوس قرآن کریم کې دا امام چې په 15 منځونو کې ولاړ دی نو د پسې به شاته خلک هم ودرېږي که نه ودرېږي. قرآن کریم هغې ته په جمع سره خطاب کوي او وضاحت چې کوي نو صیغې د اقیمو تاسو به اورېدلي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وایي موږ دا اورېدلي چې واقیموا الصلاة او د اقیموا الصلاة نه خو دا مطلب نه دی وی د اقیموا الصلاة نه مطلب دا دی چې د په لاره باندې د ټریفک والی اشارې روغې موټې جوړې کوي او چا پکې مخکې زمخشري راغلی و هغه دا تحریک الصلوین ته وایي وناټي سنډول دې ته وي اقیموا الصلاة وایي. دا څه معنی دي ځان له جوړې کړي دي خلک یې کوي غلطې معنی دي او بس موږ پسې ټول ورخوشي یو. موږ ته نبي علیه الصلاة والسلام یو طریقه ښودلې ده قرآن طریقه ښودلې ده دې پورې خنداګانې نه دي کول پکارو که بیا دغه شي بیا دغه شی سنډوئ او وایي چې یاره بس موږ مونځ وکړو په شریکه جومات ته راټولېږي او دغه شی سنډوئ ډېر خلک کوي هم داسې که نه نو هغه طریقې نه به ځان وساتي. زمونږ سره اقیمو صیغه قرآن کریم کې راغلی د 12 پیرې 12 دفعه 12 مرات چې ده نو دا زمونږ سره راغلی ده. اوس دا کم ځای راغلی ده څه پروف پکار دی کم ځای راغلی ده ځان له به لږ کوشش تاسو وکئ قرآن کریم به راوالی ایتونه درته زه ښیم او هغه به ځان له وګورئ. اولني ځل چې راغلی ده زمونږ سره په سورت بقره البقره کې سورت بقره تقریبا دا مونږ سره په سورت بقره کې 3 ځای راغلی ده. تاسو به اولنی ځل دا آیت ډېر اورېدلی په ترجمه کې د مولانو نه هغې وي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة د آیت نمبر 43 دی همدغه سورت بقره د مونږ ورسره پلس کړو ده او آیت نمبر دی 83 راځئ دې ته سورت بقره د بیا 3م ځل آیت نمبر دی زموږ سره 110 دا 3 ځایه په سورت بقره کې دا خبره راغلې ده چې اقیمو صیغه د جمع تاسو ټول په دې اقیم په دې امام پسې ودرېږئ مونځ ته خو چې سړی قرآن کریم ترجمه خو یې کړي کم از کم د اقیم معنی به هم پېژني د اقیمو معنی به هم پېژني. راځئ سورت نساء کې زموږ سره دا چې دی نو مرتين 2 ځله زموږ سره راغلې ده. سورت نساء آیت نمبر 77 کې دا زموږ سره دا خبر راغلی ده بل ورسره پلس کوي بل آیت د سورت نساء آیت نمبر 103 که ستاسو سوچ دا 3 کې دې کې ډېر راځي دا د قرآن کریم ځان له خپل یو انداز دی. نو ګوره ورپسې سوره نساء کې دا راغله راځي ورپسې چې دا راځي سوره انعام کې چې دا راځي آیت نمبر به الته کې تاسو ګورئ ځان لا 72 آیت وي لکه څه کوشش به بس تاسو کوئ. بیا چې د دین علاوه دا راځي سوره یونس کې چې کوم ځای راځي الته به آیت نمبر تاسو سری 87 نمبر آیت الته کې ځان لکتلی شي. نو دا زموږ سره رالو یو ځل دا شو 2 د دې سره چې شو دا 3 دا ورپسې 4 5 6 او 7 اوه ځایه چې دی دا مونږ ثابت کو ورپسې ګورئ
سورة حج ته بلاړ شي، هلته کې هم تاسو سره آیت نمبر چې راځي هغه به 78 راځي. آیت نمبر 78 هلته ځان له کتلی شي. سورة نور به راوالی بیا په سورة النور کې چې دا راځي په آیت نمبر 56 کې به تاسو ته راځي. ورپسې چې دی نو سورة روم ته بلاړ شي. سورة روم کې چې تاسو سره دا اقیمو راځي دا به په آیت نمبر 31 کې 31 آیت کې به دا هلته کې تاسو ته راځي. د دې نه علاوه بیا سورة مجادله ده، دا بالکل اتشتمه سپاره که چېرته کې چا قرآن کریم چې ته راغستی که نه او قرآن کریم چې ته داسې لږ اړولې راړولې، دا د هندوانو د کاپیرو دپاره نه او دا زمونږ دپاره د مسلمانانو دپاره یې هغه کتلي، هغه ته به دا معلومه شي چې هلته کې په آیت نمبر 13 کې واقیمو راغلی دی. راځئ اوس د دې نه علاوه سورة مزمل کې آیت نمبر سورة مزمل خو به پوها زنانه و چې دی نو تلاوت کاو یاد به ورته، خو افسوس چې اوس دی نوي نوجوانانو ته چېرته یاد نو. پرون پروفیسر صاحب وایي ډاکټر صاحب خبره واوره پروفیسر صاحب دلته کې وایي ماته چې په کالج کې سټوډنټ تپوس وکړو چې دا قرآن کریم او فزیکس یو شی دی او که دا چې جدا جدا دي. فزیکس یې پړاوه وي او په بي ایس کې چې دی نو سټوډنټ ته د دې نه دی خبر چې فزیکس او قرآن یو شی دی که نه. مې د ده مور او پلار ته چې دی زه خراج تحسین پیش کوم چې لکه کم از کم د الله بنده دا زوی چې دی نو د باندې به د قرآن کریم چې ته لږ ویلی وی که نه. نو دا ترتیب زموږ روان دی. سورة مزمل کې به دا تاسو ته میلاو شي آیت نمبر 6 کې. آخري خبره آمدم بر سر مطلب 15 ځایه زموږ سره راغلی صلوات منځونه 15 دي د جمع صیغې دا زموږ سره قرآن کریم کې ذکر دي. بیا د 15 منځونو له امام پکار دی. قرآن کې راغلی دی اقیم الصلاة یا و اقیم الصلاة په صیغې د مفرد سره چې راغلی دی نو 15 ځایه راغلی دی. امام مطلب په 15 منځونو کې زموږ دپاره یي 15 منځونه دي، امام هم شته دی. اوس رکعتونه به څوک کوو نو اقیم الصلاة یا و اقیم الصلاة راوالی او و اقیمو چې دی اقیمو 12 دا راوالی. نو 15 او 12 چې تاسو په خپله جمع کوئ نو ستاسو په کلي کې به دا خلک به وایي چې 19 ډوډۍ یي. نو ګوره دا 19 منځونه به د دې نه چې دی دا جوړ شي. 19 منځونه چې دی جوړ شو 19 رکعتونه د دې نه به جوړ شي. 19 رکعته چې دي نو دا زمونږ دپاره رکعتونه دي او دا مونځ دی. څوک دی دا نه وایي چې یاره د دې نه خو هغلته کې په لاره کې ډیران پروت دی دا صفا کول مراد دي، یا چې دی نو قانون جوړول پکار دي، روډ جوړ کوي په لاره کوږ مزه او سمزه دا تی مراد نه دي. دغه ځان له په خپل ځای باندې د اسلام کې د دغې خپلې طریقې دي ځان له، خو دلته کې چې دی نو دا مونځ دی په خلکو باندې مه ګډوډ کوئ. دا د یهودو کارو تلبیس الحق بالباطل، هغوی به په ضعفاو په کمزورو خلکو باندې دین ګډوډاو. 19 رکعتونه مونږ ته ثابت دي د قرآن کریم نه، په جمع سره هم ثابت دي. نو ټوله مسله زموږ سره دا شوله د 15 صلوات راغلي دي. نو 15 منځونه چې دی دا په ورځ کې شو. اوس د دې نه علاوه رکعتونه چې دي 19 رکعتونه دي. قرآن کریم کې مونږ سره اقیم صیغه راغلي ده یا و اقیم راغلي ده 15 ځایه. نو دې 15 دا د مفرد صیغه ده، امام به هم دی له پکار یي. بیا چې امام پکار دی نو د هغې تفصیل الله رب العزت دې ته البحر الزحار وایي. دا یو داسې دریاب دی چې په کوزه کې رابند کی. په دې یو وو کې ټوله خبره تا ته بیان کړله چې په 3 منځونو کې قرائت په جهر باندې دی او په 2 منځونو کې صرف اقیم دی، وو پکې نشته دی. نو په دې کې قرائت چې دی هغه سری دی، پټ دی. اوس چې دی دا رکعتونه 19 څنګه دي نو ګورئ دا به شمار کوي. د 15 د امام دپاره چې کومې صیغې راغلي دا به راوالی. یعنی مطلب دا دی چې په دې 15 منځونو کې به امام هم یي، ځان له به امام ساتي، امام ته به بد رد نه وایي. دا چې دی نو قصبګر نه دی، دې ته به قتل غواړي. بیا چې دی ورپسې د اقیمو چې دی دا 12 پیرې راغلی دی. نو 15 ورپسې چې 12 جمع کی نو د دې نه 19 راځي 19 او دا 19 چې دی دا تعداد د رکعتونو دی زموږ سره. دا ټوله مسله شوه تر دې ځای پورې. خو که څوک مني